السلام علیکم ملګرو د فخر زمان پاکستان کرکټ بورډ سره یو ډېره غټه لانجه شروع شوې ده او د دې لانجې په وجه په فخر زمان او د لاهور قلندر په ټیم باندې یو غټه جرمانه هم لګېدې شي. اوس لانجه ده ډیټیل سره په خبره کوو خو هغې نه مخکې چې کوم سیناریو ده د لانجه د کوم ځای نه شروع شوې ده په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. جی تیر شوي میچ کراچي کینګ په مقابله لاهور قلندر هغه میچ کې فخر زمان په اخرنی اور کې بال داس دې طریقې سره نیولې و دې طریقې سره با مس ما سره دلته پریکټیکلی بال نه موجود کینی ما بدل خو بال داسې په دې طریقې نیولې و. جی نو امپایرانو وی چې د بال ټیمپرینګ کو دا نو کې په بال کې لکه داسې ورخخ کړي دي چونکې هغه ټیم دا هغه مخ ایکسپریشن چې کوم هغه نن پتو لکه داسې لګېدل فیل کېدل چې دې په یو ګوت زور کوي لګیا دي. نو هغه ټایم 1 اوور 14 رنز پاتیو لاست اوور کراچي کینګ له 1 اوور 14 رنز پاتیو اور بالنگ حارث رؤف کولو فخر زمان موثره ولاړو اور شاهین افریدی موثره ولاړو چې کله د داسیو کله هغه ټایم امپایر فخر زمان ته وی فخر زمان بال حارث رؤف له ورکو اور امپایر ما هغه ټایم د حارث رؤف نه واغشتو او امپایر وی چې دا د بال ټیمپرینګ کړی دی اور اوس 15 رنزونه پینلټی هم په لاهور قلندر لګولا او بل بال راوغستو هغه بال واپس دغه کو او بل بال باندې هغه لاست اور کو 15 رنز پینلټی چې کومه ده هغه هم کراچي کینګ ته ملو شو چې 1 اوور نو پاتو چې عباس افریدی راغو یو چکاو یو چوکې ولا په دوه بالو باندې هغه 1 اوور 9 رنز کم پاتو هغه په دوه بالو باندې وکړ. بیا په فخر زمان باندې امپایرانو دوه میچ پابندي ولګولا دوه میچ ته بین کو. فخر زمان وی چې ما بال ټیمپرینګ نه دی کړی بال ټایم زبال نسم داسې د دې مطلب دا نه چې ما بال ټیمپرینګ کړی د هغې حوالې سره د فخر زمان د ILT T20 کې هم هغه یو ځای کې بال لاس نیولی نیشنل T20 کپ کې هم یو ځای کې بال لاس نیولی نو فخر زمان ولوي چې بعد ټایم کې زه بال لاس ونیسم نو دې مطلب دا نه چې ما بال ټیمپرینګ کړی دی خو بیا په هم امپایرانو د دوه میچو بندیز ولګولو نو هغې نه پس فخر زمان فیصله وکړه چې زه به دا فیصله چې ستاسو کومه ده دا زه ټیکنیکل کمیټۍ کې چیلنج کوم زه ټیکنیکل کمیټۍ کې د امپایرانو فیصله چیلنج کوم چې هغه فخر زمان چیلنج هم کا نو اوس ټیکنیکل کمیټۍ د فخر زمان دغه فیصله د فخر زمان د اپیل چې کوم دی ریجیکټ کړی دی نو اوس فخر زمان وایي چې زه کورټ ته ځم جی زه پاکستان کرکټ بورډ باندې کورټ ته ځم دا فیصله د په کورټ کې چیلنج کوم ما بال ټیمپرینګ نه دی کړی دا په ما الزام دی زما په کیریئر باندې یو تور داغ دی او زه دا نه غواړم چې زما په کیریئر باندې یو تور داغ ولګي بال ټیمپرینګ ما نه دی کړی زه به اوس دا فیصله د ټیکنیکل کمیټۍ زما فیصله ریجیکټ کړه زه اوس کورټ ته ځم نو اوس پاکستان کرکټ بورډ محسن نقوی عاقب جاوید وغیرہ لاهور قلندر ته دا دمکی ورکوي که چېرې فخر زمان کورټ ته لاړو نو په فخر زمان باندې به هم مونږ غټه جرمانه لګو او لاهور قلندر فرانچایز باندې به هم غټه جرمانه لګو یعنی لاهور قلندر ته هم غټه مسله جوړېدی شي او فخر زمان ته هم غټه مسله جوړېدی شي. نو دا مکمل سیناریو وجی اوس فخر زمان ته د ما په خیال باندې دا ایشو نه دي زیاتول پکار منم د فخر زمان په کیریئر باندې او تور داغ ولګي دوس کو په فخر زمان ډیر وای چې ما بال ټیمپرینګ نه دی کړی ما بال ټیمپرینګ نه دی کړی یو خو ما ټایم ګوره پینلټي ملو شو 15 رن ته واغشتل او بل فخر زمان دوه میچ له ډراپ هم کو نو اوس کده ډیر مو چې ما نه دی کړی خو لکه په کیریئر باندې تور داغ لګیدو نو اوس فخر زمان له پکار دي چې د خپل کیریئر فکر لري نو بس خبره د دفه کی ذکر پاکستان کرکټ بورډ کې کلاډیانو سره مخ کې په پاست کې هم ډیر زیاتی شوی دي غړ کلاډیانو سره غړ زیاتی شوی دي نو فخر زمان سره هم کې دی شي. خیر دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے مو سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.